اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په مارکیټ سټرکچر کې چې دی هغه مونږ لګیاو. مونږ چې دی هغه پرفیکټ کمپټیشن چې دی هغه مونږ ډسکس کړی و، د هغې نه پس مونږ مونوپلي هم ډسکس کړې وه. نن چې دی هغه مونږ اولیګاپلي چې دی هغه ډسکس کوو. ټیک شو. اولیګاپلي چې دی هغه څه ته وایي؟ واټ از اولیګاپلي؟ اولیګاپلي اونلی فیو سیلرز. اولیګاپلي کې چې دی زموږ سره سیلرز چې دی هغه لږ وي. مطلب که تاسو یاد وي په پرفیکټ کمپټیشن کې مونږ وایو چې مینی سیلرز وي، ډېر شی سیلرز وي. په منوفلي کې مونږ وایو چې یو سیلر وي. اوس په اولیګاپلي کې مونږ وایو چې صرف فیو سیلرز دي. ټیک شو. د پروډکټ سول مې بي آیډنټیکل اور سیملر. دا کم پروډکټ چې دی هغه دی سیل کوي دا به آیډنټیکلی یا به چې دی هغه سیملر وي. نیو فرمز فایند اټ ډیفیکلټ ټو انټر. د نیو فرمز دپاره انټري چې ده هغه خاصه ډیفیکلټي. بیا زموږ سره په مونوپولیسټیک کمپټیشن کې څه چې دي، په مونوپولیسټیک کمپټیشن کې زموږ سره مینی سیلرز دي. ټیک شو. فیو سیلرز نه، مینی سیلرز دي. خو د مونوپولیسټیک کمپټیشن کې سیلرز چې دی هغه کم وي د پرفیکټ کمپټیشن نه. پرفیکټ کمپټیشن کې صحیح هغه ډېر زیات سیلرز دي. ټیک شو. په مونوپولیسټیک کمپټیشن کې چې کم سیلرز دي هغه د پرفیکټ کمپټیشن د هغې نه کم وي. they sell products that are similar but not identical. مطلب دی چې کم پروډکټ چې دی هغه خاصی نو هغه سیملر یي خو آیډنټیکل نه وي. ټیک شو. اوس پیپسي شو، کوکا کولا شو. دا پیپسي او کوکا کولا څه دي؟ دا سیملر دي خو آیډنټیکل نه دي. دا شانتې کولګیټ ټوپیسټ شو، میډیکم ټوپیسټ شو، دا وغیره څه دا څه دي؟ دا سیملر دي، مطلب سیملر پروډکټس دي خو آیډنټیکل چې دی هغه نه دي. نیو فرمز کین انټر فریلی ان د لانګ رن. او په مونوپولیسټیک کمپټیشن کې نیو فرمز چې دی هغه فریلی انټر کیدی شي. ټیک شو. Because of the few sellers, the key features because of the few sellers, the key feature of oligopoly is the tension between corporation and self interest. چونکه sellers چې دی هغه few وي، لہذا زموږ سره کی فیچر چې دی د oligopoly دا دی چې زموږ سره کم اپریټنګ پروډیوسرز دي چې هغوی په یو بل سره کوآپریشن کوي او که نه سیلف انټرست کوي، سیلفشنس کوي. که فرض کړه دوی کوآپریشن کوي نو بیا چې دوی کم پرایس ډیټرمن کوي نو هغه په کوآپریشن باندې ډیټرمن کوي. او که فرض کړي د یو بل سره کوآپریشن نه کوي، د سیلف انټرست چې دی هغه کوي، نو بیا به د یو بل سره په کمپټیشن کې چې دی هغه راځي. ٹھیک شو. characteristics of oligopoly. د oligopoly characteristics چې دی هغه راځو. اولنۍ characteristics few sellers offering similar or identical products. دا few sellers دي او دوی کم پروډکټ چې دي افر کوي هغه به similar یا به identically. دویم زموږ سره انټر ډیپندنٹ فرمز. دا کوم فرمز چې دا ټول په یو بل باندې انټر ډیپندنٹ دي. دریم best of cooperating and acting like a monopolist by producing a small quantity of output and charging a price above marginal cost. ښه خبره دا ده چې دوی د یو بل سره کوآپریټینګ کوي او دوی داسې اکټ کوي لکه دوی چې منافلسټ دي. ځکه چې فیو سیلرز دي نو منافلسټ دی هغه په شانتې اکټ کولی شي. نو چې کله دوی د یو بل سره سلا کوي او پروډیوسینګ سمال کوانټیټي چې دی هغه جان بوجھ کر پروډیوس کوي او پرایس چې دی هغه چارج کوي د مارجنل کاسټ نه ابهو. in any decision a firm makes کم decision چې firm چې دی هغه کوي it must take into account the expected reaction of other firms. نو دی سره سره چې دی expected reaction چې دی هغه د نور firms هم ریکارډ کوي. oligopolistic firms are mutually interdependent. کم oligopolist firms چې دي دا ټول د یو بل باندې mutually dependent دي. oligopolies can be collusive or non-collusive. oligopolies چې دی دا collusive هم کیدای شي او non collusive هم کیدای شي. ټیک شو. Firms may engage in strategic decision making where each firm take explicit accounts of rivals expected to respond to a decision it is making. Firms چې دي هغه مطلب strategic decision making کوي. strategic decision making مطلب دا دی چې که فرض کړه زه یو فیصله کوم نو په هغې کې زه دا هم زیر نظر ساتم چې زما دا کم کمپیټیټرز چې دی دا بل پروډیوسر چې دی به څه فیصله کوي. زه پرایس انکریز کوم دی به انکریز کوي که نه انکریز کوي. زه پرایس ډیکریز کوم دی به ډیکریز کوي که نه ډیکریز کوي. ټیک شو. اوس کلوزیو او نن کلوزیو چې دی هغه څه ته وایي؟ د ټرم کلوزیو امپلایز ټو پلی ټوګیدر. کلوزیو وایي ټو پلی ټوګیدر مطلب سلا مشوره باندې به ټول یو ځای چې دی هغه گیم کوو. یو ځای گیم مطلب دا چې کله به په جمع باندې آؤټپوټ سیوا کوو، کله به کمو، کله به پرایس سیوا کوو، کله به کمو، خو ټول به د یو بل سره کوآپریشن کوو. When firms under oligopoly agree formally not to compete with each other about price or output, it is called collusive oligopoly. چې مطلب firms چې دی هغو په oligopoly کې د یو بل سره اګریمنټ وکړي
چې موږ به د یو بل سره کمپټیشن نه کوو او د یو بل سره به کوپریشن کوو، نو دې ته څه وایي؟ کلوزیو الیګافلي وایي. او چې کله زموږ سره د یو بل سره تعاون نه کوي، د یو بل سره صلاح مشوره نه کوي، نو دې ته څه وایي؟ دې ته نن کلوزیو الیګافلي وایي. ٹھیک شو؟ ها، interdependence چې دی هغه څه مطلب دی؟ A key characteristics of oligopoly is that each firms can affect the market. هر یو فرم چې دی هغه مارکیټ افیکټ کولی شي، making each firm's choices dependent on the choices of the other firms. د دې د وجې نه چې دی د یو فرم choices چې دی هغه ډیپندنټ دي په بل فرم باندې. چې یو فرم چې دی هغه څه ډیسیژن میکینګ کوي، د هغې انحصار چې دی هغه په بل فرم باندې هم دی. ٹھیک شو؟ marking each firm choice is dependent on the choices of the other firms. They are interdependent. Each they have interdependent. The importance of interdependence is that it leads to strategic behavior. The importance they have interdependence they have سره چې د strategic behavior چې دی هغه adopt کوي. د یو کس چې دی هغه د بل کس باندې د dependency چې دی هغه چک کوي. Strategic behavior is the behavior that occurs when what is best for A depends upon what B does and what is best for B depends upon what A does. मतलब strategic behavior मतलब څه دی؟ is the behavior that occurs چې هغه کار کیږي when what is best for A the A لپاره څه best دی، the D depends upon دی په B باندې چې B څه کوي، and what is best for B او چې د B لپاره څه best دی د هغې نه احساس دی هغه په A باندې دی. مطلب د دواړو چې دی هغه په یو بل interdependent دي. Oligopolist behavior includes both ruthless competition and cooperation. په oligopolist behavior کې زموږ سره competition هم وي او د competition سره سره sometimes چې دی هغه cooperation هم وي. Models of oligopoly behavior کې چې دی زموږ سره ډېر شی models دي. No single general model for oligopoly behavior exists. مطلب single model نشته، دنیا شی models دي. The reason یې څه دی؟ The number of firms dominating the market vary. مطلب firms چې کوم dominate کوي په هغه vary کوي، هغه مختلفي. Sometimes there are only 2 or 3 firms. Sometimes چې زموږ سره 2 یا 3 firms وي which dominate the entire market چې هغه ټول market چې دی هغه dominate کوي. At another time there may be 7 to 10 firms. په بل ټایم کې زموږ سره صحیح 7 یا 10 firms وي. The goods produced under monopoly may or may not be standardized. کم monopoly کې چې کم ګوډ چې دی هغه produce کیږي هغه یا standardized دي یا به نه وي. The firms in oligopoly sometimes cooperate with one another. Sometimes چې دی هغه په oligopoly کې د یو بل سره cooperation کوي while in sometimes they compete each other. لیکن په بل times کې دوی دواړه د یو بل سره competition کوي. ٹھیک شو؟ Sometimes barrier to entry are very strong while at other times they are very loose. Sometimes چې دی هغه barriers to entry چې دی هغه ډېر زیات strong وي، څوک entry چې دی هغه نشي کولی، while on the other hand sometimes چې دی هغه barriers to entry چې دی هغه loose وي او خلک ورته په اسانه باندې entry کولی شي. We briefly discuss 3 important model of oligopoly. د oligopoly دپاره موږ 3 models چې دی هغه ډسکس کوو. لومړی زموږ سره څه دی؟ price and output determination under collusive oligopoly. چې price او output چې دی هغه determine کیږي په collusive oligopoly کې چې کله چې دی دا کوم firms چې دي د یو بل سره څه کوي؟ د یو بل سره تعاون کوي، د کارټل جوړوي. ټیک شو؟ دویم به موږ price and output determination under non-collusive oligopoly. price او output به determine کوو په non collusive oligopoly کې چې کله oligopoly کې چې دی هغه non collusive وي، خلک چې دی هغه د یو بل سره cooperation نه کوي، د یو بل سره چې دی هغه تعاون نه کوي. او دریم زموږ سره price leadership models دي. نو دریم به چې دی هغه موږ price leadership model چې دی هغه ډسکس کوو. ٹھیک شو؟ price and output determination under collusive oligopoly. په collusive oligopoly کې چې دی هغه زموږ سره price and output determination چې دی هغه څنګه کیږي؟ The term collusive implies to play together. The collusive matlab that is to play together. When firms under oligopoly agree formally not to compete with each other about price and output, it is called collusive oligopoly. The firm may agree on setting output quota. The firms di badewal sara corporation kas په corporation څنګه کوي؟ The firms may agree on setting output quota چې دی بدیول سره سلا وکي او یو کوټه به مختص کی چې مطلب ته دومره پروډوس کوي، دی به دومره پروډوس کوي، دی به دومره پروډوس کوي، نو والا بچ دی هغه کان رواني. ٹھیک شو؟ ها یا آر فکس پرایسز یا به چې دی پرایسز چې دی هغه فکس کړي چې موږ په دې پرایس خرڅو، په دې کې به څوک خوا دې خوا نه کړي. آر لیمټ پروډکټ پروموټینګ یا به چې دی پروډکټ پروموشن چې دی هغه به لیمټینګ کوو، به دون نه کوو. آر اګري ناټ ټو سټیل ایچ ادر مارکیټ او یا چې دی د یو بل مارکیټ ته به انټري نه کوو، خپل خپل مارکیټس به چلوو. مطلب دا مختلف څیزونه باندې دی د یو بل سره څه کوي؟ هغه اګري کوي. assumptions یې څه دي؟ they are only 3 firms in industry and they form a cartel. زموږ سره 3 firms دي په انډستري کې. let's suppose زموږ سره 3 firms دي په انډستري کې او دوی کارټل جوړ کړی. د کارټل جوړولو مطلب دا چې دوی د یو بل سره تعاون کوي
دی به پروډکټ چې دی هغه کنټرول کوي، مطلب دی ول سره په پرایسز کې کمپټیشن نه کوي، دی ول سره په آوټپوټ کې کمپټیشن نه کوي. نو د دې مطلب څه دی کارټل جوړ کو. دویم the product of all the three firms are homogeneous. درېونه firms چې دي د دې product homogeneous دی، یو شان دی. دریم the cost curves of these firms are identical. او کم cost curves چې دي هغه د درېونه firms دی هغه identical دي، هغه یو شان دي. ها اوس کنډیشن necessary for a cartel to be stable دی. او cartel د stable کېدو لپاره دا کنډیشن ضروري دي. are few firms in the industry چې few firms دي، چې مطلب درې څلور firms دي به یو بل سره تعاون کولی شي، چې څومره سیوا کېږي هغومره به د تعاون چانسز چې دی هغه کمیږي. there are significant barriers to entry. د entry چې دی هغه significant barriers شته. an identical product is produced. کوم product چې دی produce کوي هغه identical دی. there are few opportunities to keep action secret. څه opportunities بدای چې د خپل action secret ساتي. there are no legal barriers to share agreement. او زموږ سره قانوني دغه نه چې په دې باندې پابندي ولګوي. نوٹ a cartel model of oligopoly is a model that assumes that oligopolies act as if they were a monopoly and set a price to maximize profit. کله چې دی کارټل جوړ کوم دی د دې اکشنز بیا د سی لکه د منافلی، لکه منافلی کې چې څنګه اکشنز دي هماغه شانته اکشنز بیا د دې ځکه چې دی یو کارټل جوړ کړی دی، یو دغه والا چې دی جوړ کړی دی اولیګاپلی والا سیستم چې دی هغه دی نه منافلی جوړ کړی دی. price and under output determination under collusive oligopoly. په collusive oligopoly کې price and output چې دی هغه څنګه determine کیږي. in the figure the industry demand curve is DD. industry demand curve زموږ سره څه شو DD شو consisting of three identical firms چې په دې کې زموږ سره درې identical firms دي. so is the case with the marginal revenue curves and marginal cost curve which are identical. دغه شان زموږ سره marginal revenue curves او marginal cost curves چې دی دا ټول زموږ سره سړي دا identical دي. صحیح ده. So if the case with marginal revenue curve and marginal cost curve which are identical. The cartel marginal revenue curve intersect the marginal cost curve at point L. marginal revenue چې دی هغه marginal cost په point L باندې کټ کوي. ټیک شو. profits are maximized at output level OQ1. OQ1 level of output دی په باندې marginal cost او marginal revenue برابر دی. The cartel will set a price OP1 at which OQ1 output will be demanded. د موږ سره price چې دی هغه OP1 determine شوی دی. having agreed on the cartel prices, the cartel prices, the members may then compete each other using non-price competition to gain a big share of resulting sales. OQ1 is they can मतलब دی په price competition نه کوي، دی نن price competition چې هغه یوز کوي، دی advertisement یوز کوي، نور چې هغه نن price competitions به یوز کوي او price کې ودی دی یو بل سره competition نه کوي. ټیک شو. OPEC is an example of a cartel come organization of petroleum exporting countries. OPEC اوسه کوي the example there, the cartel attempts to set prices high enough to earn member countries significant profits. Die कोशिश कई कि high prices determine की چې the significant profit وشي, but not so high as to encourage dramatic increase in oil exploration or the pursuit of alternative energy sources. लेकिन دومره هم high نه چې خلک چې دی هغه ډرامټیک آیل ایکسپلوریشن شروع کی یا د الټرنیټیو انرژي د سورسز د لپاره ډیمانډ شروع کی. control prices by setting production quotas for member countries. دی price control کوي په څه طریقه باندې چې کم countries دي هغه له خصوصي کوټا ورکړي چې تاسو دومره پروډوس کوي، تاسو دومره د دې نه سیوا باندې پروډوس کوي، ځکه چې بیا مارکیټ کې سیوا کیږي، چې کله په مارکیټ کې سیوا شي نو پرایس دی هغه بیا لو کیږي. such cartels are difficult to sustain. دا چې are difficult to sustain because members have large incentives to cheat exceeding their quotas. ځکه چې کوم member countries دي هغه د یو بل سره چیټینګ کوي او کوشش کوي چې د یو بل سره دوکې وکړي، د یو بل نه چې دی هغه سنیچ کړي زیاده کوټه. ټیک شو. دویم زموږ سره price and output determination دی under non collusive oligopoly کې د king demand curve دی ته هم وایي چې زموږ سره non collusive oligopoly. king demand curve model چې دی دا ډیولپ کړی دی پال سویزي په 1939 کې. According to him, the firms under oligopoly tried to avoid any activity which could lead to price wars among them. دی وایي چې مطلب دا کم اولیګاپولس چې دی کوشش کوي چې مطلب داسې اکټیویټي چې دی هغه اوایډ کړي چې د هغې د وجې نه د دوی په منځ کې پرایس وار چې دی هغه شروع کیږي. The firm mostly make efforts to operate in non-price competition for increasing their respective shares of the market and their profit. د دې د وجې نه firms چې دی هغه کوشش کوي چې هغه نن پرایس کمپټیشن کې ځان انوالو کړي او پرایس کمپټیشن کې انوالو نشي. Any analytical device which is used to explain oligopolistic price rigidity is the king demand curve. داسې analytical device
چې هغه مونږ ته explain کوي oligopolistic price rigidity هغه ته وایي demand curve. This model operates on fulfilling certain condition which in brief is under. دا model چې دی هغه په condition باندې based دی او conditions زموږ سره دا دي. لولنې all the firms in the industry are quite developed with or without product differentiation. ټول industries today هغه develop دي the with یا the without product differentiation سره چې product چې دی هغه different دی یا نه دی. All the firms are selling the goods on fairly satisfactory prices in the market. ټول firms چې دی هغه goods چې دی هغه satisfactory prices باندې خرڅوي. If any one firms lower the price of its products to capture a large share of the product, په فرض که یو firm چې دی هغه خپل price کم کړي چې د شیر چې دی سیوا شي دی larger share چې دی هغه capture کړي په market کې the other firms follow نو نور firms یې هم follow کوي and reduce the price of their goods in order to retain their shares of the product. هغه چې دی هغه هم پر خپل prices چې دی هغه reduce کوي. If one firm raises the price of its goods, the other firms will not follow the price increase. که یو firm چې دی خپل price increase کوي نو بلې نه follow کوي. Some of the customers of the price raising firm will shift to relatively low price firms. د دې د وجې نه customers چې دی هغه به low price firms ته چې دی هغه shift کیږي. نو مطلب خبره دا شوه چې که یو firm price low کوي نو بل ورسره هم low کوي. که یو firm price ډیری نو بل ورسره د ډیری. صحیح شو؟ ها دا زموږ سره کینګ ډیمانډ کرو ماډل دی کوم چې په دې فګر کې ورکړی دی. and figure DD is a king demand curve. DD چې دی زموږ سره king demand curve دی. It is made up of two segments DB and BD. په دې کې دوه segments دی یو DB دی او یو BD دی BD dash دی. ٹھیک شو؟ The demand curve is king or has it a bend at point B. په point B کې په دې کې bend دی یا چې دی هغه king دی. The king is formed at the prevailing market price BM. او دا king په کوم ځای جوړ شوی دی چې کله prevailing market price دی هغه BM دی. ٹھیک شو؟ The segment of the demand curve above the prevailing price level is high elastic. کم لپاسه چې portion دی هغه high elastic دی او کم چې د king نه لاندې portion دی هغه څه دی. The segment below the prevailing price is fairly inelastic. دا زموږ څه دی هغه inelastic دی. ٹھیک شو؟ Price increase. اوس که فرض که price increase راځي. If an oligopolist raises the prices of its product from rupees 10 per unit to rupees 12 per unit. په فرض که د price د 10 نه سیوا کوي 12 ته. ٹھیک شو؟ He loses a large part of the market and his sale come down to 40 units from 120 units. نو په دې صورتحال کې چې دی چونکې price increase کوي د 10 نه 12 ته just 2 چې دی هغه increase پکې راولي خو د دغه customers چې دی هغه د 120 نه ډایرکټ راځي 40 ته مطلب د 80 customers چې دی هغه لاس کوي. There is a loss of 80 units in the sale of the most customers are now purchasing goods from its competitor firms who are selling the good at the rupees 10. مطلب خلک ټول چې دی هغه طرف ته دی per unit. So an increase in the price above the prevailing level show that the demand curve to the left of and above point B is fairly elastic. Was price reduction راځي. If one oligopolist reduces the price of its goods below the prevailing price level BM rupees 10 for increasing his sale, his competitor will also match price changes so that the customer do not go away from them. Let us assume that the oligopolist has lowered the price to rupees 4 per unit. که فرض کا منګه د 10 نه لاندې چې دی هغه لګیایو price چې دی هغه موږ reduce کړو د rupees 10 نه څه ته rupees 4 ته. ٹھیک شو؟ and its competitor in the industry match the price cut. کم competitors چې دی هغه به هم price cut کی. The sale of the oligopolist with a big price cut of rupees 6 per unit has increased by only 40 units. مطلب دومره huge price cut یې کړی دی خو صرف increase پکې څومره راغلی دی پته صرف 40 چې دی هغه increase راغلی 120 نه چې دی هغه customer 160 ته تللی دي. The firm does not gain as the total revenue decrease with its price cut. د دې د وجې نه firm ته چې دی هغه gain نه میلاویږي. The BD portion of the demand curve which lies on the right side and below point B is fairly inelastic. د دې د وجې نه د B نه کم لاندې کم portion چې دی دا زموږ سره inelastic دی. Rigid price. The firm in the oligopolist market have no incentive to raise or lower the price of the goods. د دې د وجې نه oligopolist firm ته نه increase کې فایده شته نو ته decrease کې فایده شته. They prefer to sell the good at the prevailing price level due to reaction function. د reaction function د وجې نه د سیل کوي کوشش کوي چې په دې prevailing price باندې چې دی هغه هغه چې دی هغه خرڅ کړي. The price BM rupees 10 per unit will therefore tends to remain stable or rigid as every member of the oligopoly does not see any gain by lowering or raising the prices. د دې د وجې نه کوم oligopolist چې دی هغه ګوري چې دا price raise کې هم فایده نشته او price fall کې هم فایده نشته لہذا په existing prices باندې چې دی هغه دی خپل goods چې دی هغه خرڅوي. دا زموږ سره working demand curve. اوس دریم ماډل زموږ سره دی price leadership model. Price leadership model کې څه دی the firm in the oligopolist market are not happy with price competition among themselves. oligopolist چې دی هغه د price competition نه چې دی هغه خوشاله نه دي. They try
various methods to maximize giant profit. د دې یو نه کوشش کوي چې داسې methods چې دی هغه adopt کړي چې هغه giant profit چې دی هغه سیوا کوي. Price leadership is one of the means which provides relief to the firms from the strain of price competition. Price leadership چې دی هغه زموږ سره یو داسې ماډل دی چې هغه کوشش کوي چې مطلب دا strain of the price competition نه چې دی هغه خلک خلاص شي. The firm in the oligopolistic industry without any formal agreement except the price set by the leading firms. د دې د وجې نه په oligopolistic industry کې چې کوم leading firms کوم price set کړي دا نور چې دی هغه without any formal agreement چې دی هغه accept کوي in the industry and move their prices in line with the price of the leader firm. د دې د وجې نه کوم leader firm چې دی هغه prices دی follow کوي. At the acceptance of prices set by the price leader firm maximizes the total profits of each firm in the oligopolistic industry. Assumptions لرا. So there are two firms A and B in the power market. Let's suppose the market کې زموږ سره two firms the A and B. The output produced by the two firms is homogeneous. Output homogeneous day. The firm A being the low cost firm or dominant firm acts as a leader firm. Firm H they have a leader firm they. Both of the firms face the same demand curve. One firms they have the same demand curve face kai. Each of the two firms in equal share in the market. The one firms they have a equal share they market ke. The price and output determination under price leadership is now explained with the help of the diagram below. په دې assumption باندې موږ اوس خپل موډل چې دی هغه ډسکس کوو. And the figure DD is the demand curve. DD چې دی زموږ سره demand curve دی which is faced by each of the two firms چې هغه دواړه firms چې دی هغه face کوي. Marginal revenue is the marginal revenue curve of each firms. MR چې دی زموږ سره marginal revenue curve دی د دواړو firms. MCA is the marginal cost of firm A. Marginal cost of H دی د firm A cost دی. Marginal cost of CB چې دی هغه د marginal cost of firm B cost دی. We have assumed that the firm A is low cost firm than firm B. موږ دا assume کوو چې دا firm H دی دا low cost firm دی او firm B چې دی هغه high cost firm دی. The leader firm using the marginalistic rule of marginal cost is equal to marginal revenue is equilibrium at point E. کوم leader firm چې دی هغه په point E باندې په equilibrium کې دی. The firm maximize pricing by setting output OM. د دې د وجې نه دی OM output خرڅوي and setting price MP او price دی هغه MP دی. The firm B is in equilibrium at point F. Firm B چې دی هغه point F باندې په equilibrium کې دی where marginal cost of B is equal to marginal revenue. The firm B maximizes profits by producing ON output and selling it at NK prices. The firm B has to compete with firm A. These one firms are able to compete in the market. If the firm B fixes the prices NK per unit, or first the firm B they have a price NK set key, take show. It will not be able to compete with firm A, and they be the firm A competition which is selling good at MP. Price they have MP her price come day. خلک چې دی هغه د هغه نه اخلي د پرایس سیوالی د نه به خلک نه اخلي. hence the firm B will be compelled to follow the leader firm A. د دې د وجې نه دا firm B چې دی مجبوره دی چې دی firm A چې دی هغه فالو کړي. The firm B will also charge MP price per unit as set by the firm A. د دې د وجې نه firm B چې دی هغه هم MP price چې دی هغه چارج کوي. The firm B will also produce OM output like the firm A او دی به هم OM output چې دی هغه produce کوي. Thus both the firms will charge the same price MP and sell each of them OM output. د دې د وجې نه به یو شان price charge کوي او یو شان چې دی هغه output produce کوي. The total output will thus be twice of OM or total output به زموږ سره د OM multiplied by 2 برابر وي. The firms A being the low cost firm will maximize profit by selling OM output at MP price. The profit of the firm B will lower than the firm A because its cost of production is higher than that of firm B. د دې د وجې نه چونکه فرم A چې دی هغه لو کاست دی نو هغه ته به ډېره منافع کېږي او فرم B چې دی هغه ډېر های کاست دی نو هغه ته به کمه منافع کېږي. Summary چې دی هغه موږ کوو. After studying the pricing and output decisions under various forms of oligopoly, the main conclusion drawn is that allocative and productive efficiency are unlikely to be achieved under them. However, Sumter view is that oligopolists have both the incentive and financial and technical resources to be more technological progressive than competitive firms. ټیک شو. نو دا زموږ سره چې دی هغه اولیګاپلي وه. د اولیګاپلي سره چې دی هغه ریلیټډ موږ 3 ماډلز چې دی هغه ډسکس کړل. زموږ سره چې دی هغه اوس اونلی 1 ټاپک چې دی هغه زموږ سره پاتې دی چې هغه زموږ سره مونوپولیسټیک کمپټیشن دی. د هغې نه پس به انشاءالله تعالی چې زموږ کورس چې دی هغه ختم شي. د نن لپاره چې دی هغه دا پوره دي. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.